حدیث مبارک کی راضی چې کله الله تبارک وتعالى زمکه او اسمانونه پیدا کړو او بیا الله تبارک وتعالى سل حصے رحمت پیدا کو سل حصے نو یو حصہ رحمت الله تبارک وتعالى د مخلوق ته ورکو د زمکه والو ته الله تبارک وتعالى یو حصہ رحمت ورکو دا نن چې دا مور په دې بچی باندې خپکیږي کنه دا یو حصہ رحمت دی نن چې دا انسان په د خپل مور او پلار باندې خپکیږي دا یو حصہ رحمت دی دا خزه او خاون چې په یو بل باندې خپکیږي دا یو حصہ رحمت دی بلکې دا یو حصہ رحمت په زناورو کې تقسیم شوی دی دا زناور چې په خپل بچو باندې خپکیږي دا د الله تبارک وتعالى یو حصہ رحمت دی یو حصہ رحمت الله تبارک وتعالى خته دنیا ته راولېګو او یو کم سل حصے رحمت الله د ځان سره کوي او الله تبارک وتعالى یو چټي ولیکلا او پاغه باندې دا ولیکل الله تبارک وتعالى چې زما رحمت چې دا وړاندې دی زما په غضب باندې زما رحمت په همیشه زما د غضب نه مخکې وي الله دومره مهربان ذات دی